السلام علیکم. موسم یخ شوی دی او موسم سره تعلق لرونکو مختلف بیمارو سټارټ اغستی دی. که ته غواړې چې دغه بیمارونو زه بچ پاتې شم نو په دې 10 خبرو عمل وکړه. په دې کې اوله خبره دا ده چې ته په دې موسم کې ځان ګرم ساته. یعنې موږ ته چې په دې ورځو کې د څه ضرورت وي لکه دستانې شوې، سویټر شو، په سر باندې ګرمه ټوپۍ، جورابې وغیره، د دې ټولو شیزونو استعمال کوه. که نه نو تا ته هایپوترمیا لګېدی شي. زموږ جسم دپاره چې څومره نارمل ټمپریچر پکار دی هغه چې خپل لیول نه کم شي. موږ کې دا مسله ده چې موږ په یخنۍ کې اوبو استعمال ډېر کم کوو، چې دا یو غلط عادت دی. پکار دا ده چې موږ دومره اوبه وڅښو څومره چې موږ په ګرمۍ کې څښو. ولې چې تا دپاره په ورځ کې 8 ګیلاسه کم از کم یعنې 2 لیټره لږ بګ پورې اوبو استعمال ضرور پکار دی. د دې اثر ستا په امیون سیستم یعنې قوت مدافعت باندې دی. خوراکونو کې هغه خوراک کوه چې تا ته پکې ویټامینز کافي مقدار سره میلاویږي. لکه څنګه چې زموږ عادت دی چې په ګرمۍ کې موږ د فروټ او فروټ جوسز استعمالوو، چې کله یخني راشي نو موږ بیا د ترسکونو خوراکونو استعمال کوو. ریګولر ایکسرسایز کوه. موږ کې دا عادت دی چې کله ګرمي وي موږ د کور نه بهر وځو ایکسرسایز کوو، خو چې کله موسم یخ شي نو بیا د یخ موسم په وجه موږ نه وځو او ایکسرسایز موږ نه پاتې وي. که بهر نشې تللی کور کې څه نه څه اکټیویټي کوه، خو خامخا کوه. خپل لاسونه بار بار وینځه. ولې چې ته لاسونه وینځې دې سره چې کوم دی ته د مختلف بیمارو نه بچ کیدی شي. خپل خوب پوره ساته. د اوږدو شپو او د غټو شپو په سوچ باندې چې کوم دی ناوخته پورې ویښ مه پاتې کېږه. دا ستا په منټل هیلث باندې هم اثر لري، دغه شان په اوورال هیلث باندې. مویسچرایزرز استعمال کوه لکه ویسلین شو، چې دا ستا چمړه خشکېدو ته نه پرېږدي، او کله چې ستا چمړه خشکېدو نه بچ وي نو ته به سیف پاتې کېږي. په یخنۍ کې زیات خلک د خشک چمړې په وجه باندې، د وچې چمړې په وجه باندې، چمړې سره تعلق لرونکي مختلفو بیمارو شکار شي. موږ کې دا عادت دی چې په یخ موسم کې موږ 24 غنټې کمرې بندې ساتو. دا یو غلط عادت دی. کوشش کوه چې څه ټایم بعد د کمرو دروازې کولاوه. دې سره ته د ریسپایریټي انفیکشنز یعنې ساه سره تعلق لرونکو مختلفو بیمارو نه بچ کېدی شي. دغه شان سوچ، ډپریشن او ټینشن نه ځان بچ ساته چې دا د 800 بیمارو جرړه ده. دا و د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله.